کونسل صاحب ډېرې زیاتې ښې خبرې وکړې د امنیت په اړه باندې که نورې څومره خبرې وکړې خو موږ چې په کوم موضوع باندې راغلي یو موږ د افغان محصلینو په نمایندګۍ باندې راغلي یو چې زیاتره افغان محصلین ډېر په غربت کې ډېر مجبورۍ سره پاکستان کې یا پاکستان په نورو سیمو کې زده کړې کړي دي او دریم سمستر دی که چېرته دغه افغان محصلین افغانستان ته لاړ شي آیا دې دپاره داسې یو تګلاره موجوده ده چې دوی هلته په دغه خپل تعلیمونه سرته ورسوي او که چېرته دغه نور افغان مهاجرین افغانستان ته ځي نو د دې افغان مهاجرینو کوم چې محصلین دي د دې به څه کېږي ځکه که دوی افغانستان ته لاړ شي بیا د ویزې مشکلات دي تذکرې مشکلات دي دغه د پاسپورټ مشکلات دي نو که د پاکستان حکومت د افغانستان حکومت په یو ګډه کښېني او په دې باندې لږ د دې افغان محصلین لپاره یو نظر وړاندې کړي چې د دې لپاره سهولیت راشي تر څو دغه افغان محصلین په ډېر آرام سره او ډېر په سکون سره پاکستان کې خپل زده کړې سرته ورسوي نو دا ښکاره خبر د پټه خبره نه ده چې څومره تاسو ته ښکاري شپږم پورې تعلیمونه هلته آزاد دي نور بند دي نو هغه نجونو ته خاص کر افغان کډوال چې کوم دي ډېر په مشکلاتو سره هلکان ډېر په مجبورۍ سره زده کړې کوي نو کوم نجونې چې پاکستان کې زده کړې کړي ډېر په مشکل سره یې کړي دي که دغه نجونې په دغسې مات ګوډ حالات کې افغانستان ته لاړې شي آیا د دوی به څه کېږي د دوی راتلونکی به څه وي او آیا دوی کولی شي چې دا خپلې ماتې ګوډې زده کړې په افغانستان کې سرته ورسوي دا ډېر مهم سوال و او کونسل صاحب په یوه خندا باندې سرته ورسوه